یو دا درود شریف دا ډېر ډېر وایي د دې ډېر فضایل دي ډېر اهمیت دی یو سړی دا وایي چې الله جل جلاله دې په ما باندې رحمت نازل کړي نو دی دې په سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي مولانا ابو شمس نور الهدى رحمت الله علیه هغه یو عجیبه او ناشنا واقع ذکر کړی ده هغه وایي حضرت جبریل علیه السلام خپل کتاب کې لیکي چې حضرت جبریل علیه السلام یو موقع باندې د نبی علیه السلام دربار ته راغلی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دربار ته چې راغلی وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نن مې عجیبه غوندې خبره او عجیبه غوندې واقع مې ولیده په کوه کاب باندې راتیر شوم هلته مې یوه فرشته ولیدله چې هغه په سزا کې مبتلا وه او هغه ځوړنده وه او هغه فرشته ما په اسمانونو کې لیدلې وه چې هغه د نورو فرشتو سرداره وه او یا زره فرشتې د دې د خادمانې وې د دې د حکم مطابق به هغې چلېدې نو تپوس مې ترې وکړ چې دا حالت ستا ولې داسې وشو نو هغه فرشتې راته ووایي چې جبریل علیه السلام الله جل جلاله دا سزا ماله د دې د وجې نه راکړه چې د نبي علیه السلام سورلي د معراج په شپه باندې چې کله د نبي علیه السلام سورلي زما خوا ته تېره شوه نو ما د آدابو خیال نه وساتلی ما د آدابو رعایت مې نه و کړی لہذا د هغې د وجې نه الله جل جلاله زما نه هغه ټول هر څه واخیسته او زه یې دلته په عذاب کې مبتلا کړی یم او ای جبریل علیه السلام الله ته سوال وکړه چې الله جل جلاله هغه مخکینی مرتبه ماله واپس راکړي او زما نه د عذاب لري حضرت جبریل علیه السلام فرمایي ما الله جل جلاله ته عرض وکړو یا الله دا فرشته معافي غواړي دې ته ګناه معاف کا او دې له خپل مقام واپس په خپل ځای باندې ورکا نو الله جل جلاله راته وفرمایل چې جبریل علیه السلام دې فرشتې ته ووایه چې ستا دا سزا به زه ختمه کړمه خو ته داسې کار وکړه چې په نبي علیه السلام باندې درود شریف ووایه سبحان الله نو چې کله دې فرشتې په نبي علیه السلام باندې درود شریف ووایي جبریل علیه السلام فرمایي ما ورته ووایي نو دې ډایرک درود شریف شروع کو څنګه درود شریف شروع کو درود شریف وی نو یا رسول الله زما د سترګو وړاندې په هغه فرشتې باندې هغه وزرې پیراله بڼې مڼې برابر شوې او پار وته لاړ اسمان ته د درود شریف د وجې نه هغې ته الله جل جلاله هغه خپل مقام ورکړ نو دا د درود شریف فضایل دي درود شریف ډېر ډېر وایي د درود شریف ډېر فضایل دي چې الله جل جلاله د درود شریف په وجه باندې لس ګناهونه د انسان بخي لس ولا نیکی ورکی او لس درجات عالیه ولا په جنت کې ورکی دا د درود شریف فضایل دي نو لہذا درود شریف دا ډېر ډېر وایي د نبی علیه السلام د محبت په تور باندې وایي اظهار محبت کوي ډېر ډېر وایي لہذا کمنټ کې هم تاسو درود شریف ولیکئ اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما یا اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى